د لږې خوند او د لذت دپاره ګناه مه کوئ. دغه لږه لذت به دې ختم شي لیکن ګناه دې باقي پاتې ده، د جهنم په دروازه به دې دننه کي. پلار سره که ته هر څومره بد وکې لیکن په مجلس کې ناستې زما بچو له د خدای ژوند ورکړي، زما ډېر خاطر کوي، اگر چې په کور کې د ګریوانه نیسي، اگر چې په کور کې بې عزتي کوي د خپل پلار، لیکن پلار په معاشره کې د خپلو بچو سیالی قوم او ملت ته بیانوي. نن به زه د آیس او د چرسو او د پوډرو کاروبار کوم، بچو له بنګلې جوړم، هذا من فضل ربي، او زما حیات آباد او مري ته ځمه، او زما نن نه پس اسلام آباد کې اوسېږم. دلته کې مې د بچو ویژن خرابېږي، دلته کې مې د بچو تربیت نه کېږي. تا د پردو بچو زندگی تباه کړې ده. که ستا بچې ستا قاتل نه شو ماله به په قبر لاړې وتو کوي. ستا پلار تا نه د مري او د کاهان چکرې نه غواړي، ستا بوډۍ مور تا نه د ناران او د کاهان چکرې نه غواړي. خپلې ښځې له په 10,000 جوړه راوړه، ناشکره ده. خپلې مور له په 500 جوړه راوړه، ځای په ځای ښې وي، دا مې راله پلانکي زوی راوړې ده. نن د نااهله اولاد د وجې نه پلار په روډونو په شپې باندې مجبور دی نت په کور کې ادا کی، یا چې دا کم خلک د بازار یا بالفرض د محلې د علاقې د جماعت نه راوځي. آیا تاسو دا ذهن لرئ چې دی به دا باقي سنت په کور کې وکړي؟ عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ مرګ یو داسې علامت دی چې دا د دنیا کې د انسان نشان روکوي، خو ګوره یاد ساتئ کله چې انسان کې الهیت پروت وي او د رسول الله طریقې پرتی لاړ شي. تاسو پیر بابا وګورئ، نه د چا نیکه دی او نه د چا پلار دی او نه د چا د تره زوی دی، لیکن په سوونو په زرګونو خلک هغه پیژني، د هغه زیارت لځي. داسې خلک شته دی چې هغه د خپل پلار او د مور قبر نه پیژني. بله ورځ بزرګ مولوي صاحب یو خبره کوله په مقبره کې، وی یو صاحب را سره په قبرستان کې ملو شو او وی لکه د لیونو ګرځېده چې یاره دلته کې خو زما د بیبي قبر خو چې کم یو دی، هغه ته د خپل مور قبر نو معلوم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ کومو خلکو چې نیک اعمال کړي دي او په دنیا کې یو کردار پرېښودی دی، د هغه کردار به د ورځې د قیامته پورې ژوندي په دې باندې ځان پوه کوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، زمونږ په دې معاشره کې یو بل ناسور دی، هغه دا چې نن سبا په معاشره کې د مور او د پلار حیثیت ختم شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د چا نه چې مور او پلار خوشحاله وي پوه شه چې د ده نه خپل رب خوشحاله دی، او وی د چا نه مور او پلار خپوي پوه شه چې د ده نه خپل رب ناراضه دی او خپل رب ته نه خپه دی. نن د نااهله اولاد د وجې نه پلار په روډونو په شپې باندې مجبور دی. نن د نااهله اولاد د وجې نه پلار په سوال او په منت او سماجت باندې مجبور دی. نن د نااهله اولاد د وجې نه مور په پردو درونو ګرځي او سوالونه کوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا خو ستا په دنیا کې دوه د جنت دروازې دي چې یو ته پلار ویل کېږي او بل ته مور ویل کېږي. یاد ساته کله چې د په مور او په پلار خورې واړولې، قسم بالله بیا به د خورې ډیري ته ولاړې، کاش چې د دې قبر نه آواز راخته وي چې زویه راړې، لیکن ستا غوږونه به تر عمره پورې د بچي آواز ونري. ستا دا غوږونه به تر عمره پورې چې تر څو د جنګ وي دا به بیا د بیبي آواز په غوږونو باندې ونري، خو چې کله د پیسې به خورې انبار کړلې. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ په معاشره کې د مور او د پلار ولا تقولوا اف ولا تنهرهما وقولوا لهم قولا کریما. رب لا یزال فرمایي وی د مور او پلار ته کم از کم خشته خبرې کوئ، مزیدار خبرې کوئ. ستا پلار تا نه د مري او د کاهان چکرې نه غواړي، ستا بوډۍ مور تا نه د ناران او د کاهان چکرې نه غواړي. خپلې ښځې له په 10,000 جوړه راوړه، ناشکره ده. خپلې مور له په 500 جوړه راوړه، ځای په ځای ښې وي، دا مې راله پلانکي زوی راوړې ده. پلار سره که ته هر څومره بد وکې لیکن په مجلس کې ناستې زما بچو له د خدای ژوند ورکړي، زما ډېر خاطر کوي، اگر چې په کور کې د ګریوانه نیسي،
اگر چې په کور کې بې عزتي کوي د خپل پلار، لیکن پلار په معاشره کې د خپلو بچو سیالی قوم او ملت ته بیانوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ چې کله در باندې د خاورو ډیرې جوړ شو، والله که نه د جایداد په کار راشي، نه د مال او دولت په کار راشي، نه د اهل و عیال په کار راشي، او نه د ستا بدماشي او ستا مالداري، اگر چې د تکبر د وجې نه دی اسمان سره سر لګي، لیکن په ورځ د قیامت به الله علی الاعلان وی این الجبارون این المتکبرون، چې په دنیا کې بیا په تینګړی ځان سنډه، په پوزه بیا د بدماشۍ د وجې نه مچ نه پرېښوده، الله وایي نن میدان ته راشي، انا واحد القهار، الله وایي نن بادشاهي زما ده، نن راشي، نن د خپلو اعمال جواب طلبي تاسو د خپل اعمالو جواب رب کائنات ته ورکوي. لیکن عزتمندو مسلمانانو ورونو، هلته د چا بدماشي نه چلیږي، هلته کې د چا نوابي نه چلیږي، هلته کې د چا فقر او فاقه نه چلیږي، هلته کې د چا یاد ساته نسب او حسب نه چلیږي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، هلته د انسان عمل صالح به په کار راځي. زه درته درخواست کومه د لږې خوند او د لذت دپاره ګناه مه کوئ، دغه لږه لذت به دې ختم شي، لیکن ګناه دې باقي پاتې ده، د جهنم په دروازه به دې دننه کي. یاد ساته د خپل لږ مشقت او د تکلیف د وجې نه نیک عمل مه پرېږده، ستا دا مشقت او تکلیف به ختم شي، لیکن ستا نیکي باقي ده، دا به د جنت په دروازه والله چې ور دننه کي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن زمونږ په معاشره کې ژوند څه دی؟ دننه په جومات کې مونږ، بهر د جومات نه غیبت. هلته کې تاسو نه تپوس کوم، مشهور خبره ده وی چې په ګېډه کې یوه نوړۍ د حرامو پرتی، صاحب په ایمان ووایه وی څو ورځې مونږ نه کېږي؟ جواب وکړئ. داسې په ایمان ووایه چې زه ووینه یو جسد په حرامو باندې جوړ وي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، چې یو جسد او یو وینه په حرامو لوی شوي وي، هسې د ده به څه حکم وي، هسې د ده به څه ریزلټ وي. په دنیا کې د هر انسان ژوند تېر کړي، خفه کېږو به نه ورونو. نن معاشره چې کم حد ته ورسېده، نن به زه د آیس او د چرسو او د پوډرو کاروبار کوم، بچو له بنګلې جوړم، هذا من فضل ربي، او زه حیات آباد او مري ته ځمه، او زه نن نه پس اسلام آباد کې اوسېږم، دلته کې مې د بچو ویژن خرابېږي، دلته کې مې د بچو تربیت نه کېږي. تا د پردو بچو زندگی تباه کړې ده، که ستا بچې ستا قاتل نه شو، ماله به په قبر لاړې وتو کوي. سوال نه پیدا کېږي چې تا د پردي بچي زندگی تباه کړه، تا پردی ځوانۍ لا وکړې، تا د پردي کورونه روان کړل، چرم ستا کور آباد نشي پاتې کېدی، چرم ستا بچې ستا په لاس نشي راتلی، چرم ستا بچې ستا خیرخوا نشي جوړېدی. دا یاد ساتئ. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ چې د اولاد د کم تربیت وکړه دغه به وي. د حاجي صاحب بچي دې په خپله وګورئ، مورکۍ دې الله سره د ټولو مسلمانانو د حاجي صاحب وبخي، را پاڅېدل، یوازې دا نه چې دیګونه وډنګوه، خیرات غټ او خیرات وړوکې. تاسو زما په خبرو پوهېږئ که نه؟ یو بهترینه مدرسه یې جوړه کړه بطور صدقه جاریه، چې تر ورځې د قیامته پورې نه د چا کور جوړېږي، نه د چا کور کیدی شي، نه دا د چا د رهن سهن ذریعه وي، دا به صرف د الله د کتاب او د کتاب الله د نظام د تعلیم یو مورچه وي، او د ورځې د قیامته پورې به جاري او ساري وي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن که قام ته ووایې چې لس دیګه پخې، براه کرم 15 پاهه کا، دا 15 د خپل کلي په جومات ولګوه، د خپل کلي جومات ته پې پوړونه راوړه. د دې نه بهترینه خبره خو بله نشته دی. لیکن عزتمندو موږ انانیت جوړ کړی دی، دنیا ته به څنګه شو کوم او خلک به راته څه وایي. براه کرم عزتمندو مسلمانانو ورونو،